کما ارسلنا فیکم لکه څنګه چې موږ واستوي په تاسو کې رسولا یو عظیم رسول منکم په تاسو څخه یتلو علیکم هغه پر تاسو باندې تلاوت کی آیات ناز موږ آیاتونه ویزکیکم اور تاسو زړونه صفا کوي ويعلمکم الکتاب اور تاسو ته کتاب تعلیم درکوي والحکمت او در حکمت تعلیم درکوي ويعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور د هغه خبرو تعلیم و تاسو درکوي چې تاسو نهست به خبر فاذکرونی اذکرکم ما یاد کی زتا سو یادوم مشکرو لی ولا تکفرون اور زما شکر ادا کی اور نا شکر م جوړیږي دا د سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 په دې آیاتو کې الله رب العزت دوی خبر بیان کړي اولنی خبره د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دنیا له راتل مقصد بیان کړي رسول پاک دنیا له ول راغلی دی رسول پاک دنیا له څلور کار د پاره راغلی دی چې تاسو باندې تلاوت وکړي تاسو زړونه در صفا کی د کتاب تعلیم درکې او د حکمت تعلیم درکې اور دا کار نبی علیہ السلام پر ډیر شایسته انداز باندې پر صحابه پوره کړي تلاوت قرآن حق او ادا کړي دا رقم د زړه د صفائی دا رقم د زړه صفائی دا رقم د زړه صفائی چې د صحابه کرام په واپس کې هغه مینه او محبت چې یو بشهید کېدی در بل ساتي سمخ کې ابو شدیر نشله ډیر مثالونه موجود دي اور الله رب العزت تو فرمایي د نبی علیہ السلام دریم فریضه دادا چې تاسو د کتاب تعلیم درکې نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته تعلیم ورکړي اور دا رقم تعلیم ورکړي چې پوره دنیا کې مثال قائم دي اور دا رقم نبی علیہ السلام حکمت هم بیان کې حکمت معنا دلته په دې آیاتو په دې ځای کې دلته د حکمت څخه مراد د نبی علیہ السلام سنت اور حدیث دي هغه هم نبی علیہ السلام تعلیم ورکړي اخر کې الله رب العزت فرمایي ما یاد کی زتا سو یادوم حدیث کې راځي الله رب العزت فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایي چې په کړه کې یادې په کړه کې یادوم کہ په مجلس کې یادې د فرشتو په مجلس کې یادوم ذکر او هر شی ته کې جوړ دا عجیب مسله ذکر غیر او دسم کې په او دس کې هم کې په ناستم کې په ولاړم کې په پروتم کې په هر حالت کې ذکر دی اور د ذکر خپل فضیلت دی اخر کې الله رب العزت فرمایي ما شکر ادا کی ناشکری مکه قرآن کې الله رب العزت پر ډیر ځای باندې ګیلا کړی دا د کافر سے ګیلا نشته د مشرک سے ګیلا نشته او د ناشکر سے ګیلا ستا انسان چې مادونه نعمتونه او دونه کیسې در کړی دي اوس کوم ناشکری کوي نه دا اور الله رب العزت هر هغه انسان په امتحان کې اچي چې کوم انسان د الله رب العزت د نعمتونو ناشکری